پاکستان زندہ باد. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو په خیبر ټلویزیون باندې ستاسو مخامخ یو زمونږه سلسله وار دا یو پروګرام یو ټاک شو شروع ده. اټ از ریګارډینګ strategic communication and brainstorming. Strategic communication تاسو ته پته ده we are focusing چې کوم election را روان دی 8 فروری 2024 and that has been announced by the government. اوس تاسو ټول ته معلومه ده په ټول دنیا کې کم ځای کې چې پښتانه ژوند کوي هغه ځای کې ګرانو کتونکو تاسو ته پته ده الیکشن نامه موږ ډېر اورو خو بعض داسې څیزونه دي which are very much invisible. چاته هم دا پته نه چې یاره دا ووټ څه شی دی د ووټ اهمیت څه شی دی ووټ څنګه کاسټ کول پکار دی ووټ تک څنګه پکار دی فیمیل د فیملیز د دې ذمہواري څه جوړیږي او دې سره سره بیا د الیکشن د پاره چې کوم په ذهن کې زموږ یو خبره ګرځي هغه څه شی دی. To us, when I'm saying us to the Khyber TV or the top management of the Khyber TV, موږ دا زده کړي دي شل کاله وشو زموږ منځ کې تقریبا 15 شپږ الیکشنز وشو چې موسٹ آف د پیپل دے آر سلیپینګ هغه کورونو کې ودي هغه نه پس نوبډي از انټرسټډ چې یاره جي که زما یو ووټ ورکنو د دې 50 پرې د خلک بځي دریم یاره جي ما سره دوره ټایم نشته چې زه ووټ واچوم څلورم یاره جي دا چې کوم 15 کسانو لړ دي که زما یو نه دی خوښ پنځم یاره جي زه دې ووټولې ورکم شپږم مال چا څه کړي دي اینډ سو آن. سو په دې خبرو باندې ګرانو کتونکو موږ دا غواړو چې موږ په خپلو کې کینو او بیا هغې کې موږ یو داسې سیز جوړ کړو چې ایټ لیسټ اول موږ په خپله او بیا نور موږ لاړ شو. ټوډے we are sitting in an historical institution. It's an university being started in 1993. It's almost 30 years gone. دیش کال وشو خدمت 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 تعلیم 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 دا د دې بچو دپاره دی ریل انویسټمنټ او دا دلته کې شروع دی او ټولو سره که تاسو سره ګورئ اټس جی آی کې اټس یونیورسټي اف انجینرینګ اینډ ټیکنالوجي اټس آی ایم ساینسز لوی لوی یونیورسټو سره دا تاسو کمپیټ کولی شئ. ټوډے ان برینز موږ دلته کې برین راغوښتي دي کوالټي برینز فرام آل اوور کې پی. اب تاسو سره خبره ترې کوي واټ دے هیو ډن د کړي څه دي د دې تجربه څه ده او موږ چې کومه خبره کوو وای وی شوډ گو فار ووټ اور کاسټینګ اف ووټ نو د دې امپیکټ او اهمیت موږ پاکستان دپاره د پیس پروګرس پراسپیریټي دپاره د ترقۍ دپاره د ډیموکراسي دپاره دا څه شی دي. سو لیټ می انټروډیوس اور چینل آن مای لیفټ ډېره مهرباني ټو د پینل د موږ چې کوم ملګری په میاس کې ناست دي هغه دی مسټر ظفر الله خان. ظفر الله خان از ریکټر برین انسټیټیوټ ان یونیورسټي. تاسو ته پته ده دا د هغې د ذهن یو هغه په هغه زمانه کې وین وی ور ینګ چېرې یو شی دی روان شي. سو ظفر الله خان دا برین شروع کړي ټوډے هغه چې کوم دی نه ماشاء الله اټ از ان د ټاپ لیسټ ان کې پی. سر تھینک یو ویری مچ ډېره مهرباني ډېره شکریه اینډ تھینک یو ټو د برینز چې هغه ماشاء الله دومره کوالټي سټوډنټ کوالټي خلک کوالټي هغه پیدا کوي او د هغې دا ماشاء الله موږ ټول دپاره یو فخر دی. سو تھینک یو ویری مچ ریکټر ظفر الله خان. هغې سره په ګس لاس باندې ډېر محترم ډاکټر امجد علي خان. ډاکټر امجد علي خان از چیئرمین الیکټریکل ډپارټمنټ د دې ماشاء الله از ا ګډ برین او دې نه علاوه هی نوز چې کار څنګه کیږي یا سټوډنټ سره انټریکشن څنګه کیږي. سو امجد علي خان تھینک یو ویری مچ ډېره مهرباني ډېره شکریه. یو فرام یونیورسټي اف انجینرینګ اینډ ټیکنالوجي هغه ځای کې هم ستا خدمت سي. سو تھینک یو ویری مچ ونس وی ویل کم دیر ان شاء الله. زه ډېره مهرباني. تھرډ جی هغې سره ظفر الله خان سره چې کوم لیفټ باندې تشریف دی هغه زموږ ملګری دی انتوني ویلیمز. تاسو ته پته ده هی از فرام دی ویری فیمس زه د چرم دلته کې ماینورټي لفظ نه استعمال کوم. دی آر دی ایمیننٹ پارټ زمونږ سره دی دلته کې لایک برادرز چې کرسچینټي او دا د هغې هغه دی او د هغې ډېر لوی کنټریبیوشن دی اینډ دې نه علاوه چې کوم دی نو ماشاء الله اکاونټینګ چې کوم دی د هغې سپیشلټي ده بټ هی از اډوکیټ ان های کورټ اینڈ ود دس چارټرډ اکاونټنټ. سو تھینک یو ویری مچ. هغه باندې بله خبره ترې کوو چې دا وکیلان هر ځای کې هم ډېر ګرم ګرم وي. سو وی ویل ډسکسینګ دیټ چې دا څومره. سو آن مای لیفټ جی موږ مخې لاس ته رالو جي ستاسو ګس لاس ته هغه منځ کې چې کوم محترم شخصیت ناست دی is the famous one ډاکټر فرزند علي خان. ډاکټر فرزند علي خان چې کوم دی هغه ماشاء الله یو زمانې نه د تعلیم خدمت کوي او دې نه علاوه بایسیت پلار به زه امجد علي خان سره د فرزند علي خان صاحب سره خبرې اترې کوم. ماشومانو نظر څه دی ماشومان ته څه ویل پکار دي فیملیز ته څه ویل پکار دي. سو تھینک یو ویری مچ سر ډاکټر فرزند. هغې سره په ښي لاس باندې ډېر محترم ډاکټر شاهدین خان ناست دی. ډاکټر شاهدین خان he is Director Quality Assurance in KKK, that is Karak University.
ماشاءالله د هغه یو خپل ویژن دی، د هغه یو خپل خیال دی، د هغه یو کلک اسوسییشن دی برین یونیورسټي سره، and he has done a lot. And he was the teacher when we were doing MBA, so he was my direct teacher. Thank you very much, sir. ډېره مننه، ډېره شکریه. او دې سره چې کوم آخري زمونږ محترم مېلمناست دی سید عاصم شاه، سید عاصم شاه چې کوم دی ماشاءالله هی از ایکسپرټ ان مارکیټینګ، او تاسو ته پته نن سبا خو د مارکیټینګ دور دی او د مارکیټینګ غدي. سو واټ از د امپیکټ اف مارکیټینګ ان الیکشن، هغه باندې به موږ دې سره خبرې کوو. تھینک یو ویری مچ. موږ سره senior faculty ناستره، senior faculty who are all the MBA student, that is Master of Business Administration، او دین علاوه نور چې کوم ماستر لیول دي هغه سټوډنټس دي، هغه مشران، هغه تشریف وړي. سو ټوډے از ان الیټ ګیدرینګ. موږ لږ غونډه کې د هغه BA لیول نه غینه لږ بار راغلی یو، لږ کم خلکو سره کوالټي برین سره لږ د خبره تر کو. کمینګ ټو یو ظفر الله خان once again, thank you very much on behalf of Khyber TV. سدي ظفر صاحب، how do you see انتخابات را روان انتخابات دي ماشاءالله as a son of the soil as patriot څنګه ګوري چې انتخاباتو ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جمشید علی خان او ایویټي خبر زه ډېر مشکور یم چې تاسو مونږ له نن په برینز انسټیټیوټ کې تاسو مونږ له مقرره کوئ چې مونږ نوجوان کل سره بالخصوص په برینز کې چې کوم ناست جوانان او پروفیشنلز او انټلیکچوالز د مختلف یونیورسټیو نه راغلي دي، دا مونږ ته د مخاطب کولو او زمونږ اواز ډېر لرې پورې څنګه چې د ایویټي خپرونکي دي هغه مونږ تاسو ته هغوی د مخاطب کولو مقرره کړې ده. نو تاسو په دې مرکه کې چې کوم ډېر زیات یو امپورټنټ مرکه ده، زمونږ د قومي ژوند سره ډېره تړلې ده او د پاکستان د مستقبل، د روشن مستقبل، د پاکستان د روښانه مستقبل په حوالې سره د انتخاباتو په ضمن کې دا نن زمونږ ناسته زما په خیال دی چې څنګه تاسو وینا وکړه نو ډېره یو امپیکټفل او ډېره یو هسټوریکل اوکیژن دی چې د ایویټي په ذریعه باندې مونږ په دې کې ناسته کوو او تاسو د انتخابات تپوس وکړو. نو انتخابات بالکل خدای دې وکړي چې څنګه ټاکلي شوي دي په 8 تاریخ باندې، نو انشاءالله کیږي به. او دا انتخابات بالعموم زه به دا ووایم چې د نوجوان کل سره، د جمهوریت سره، د پاکستان سره، دا د پاکستان د مستقبل سره ډېر تړلې غټه خبره ده او ډېر یو امپورټنټ اوکیژن دی. نو irrespective of whosoever the party چې کوم پارټي م راځي، خو د هغې دا اویرنس، دا خلکو ته دا خبره رسول چې مونږ په دې کې شرکت وکړو او تاسو دا اویرنس کریټ کوئ. نو زه د دې ستاسو د راتلو او د دې مرکې د شروع کولو ستاسو ډېر زیات شکر ګزار یم او انشاءالله نن زمونږ په دې ناسته کې به ستاسو هر ممکن چې کوم د سوالات دي هغه به مخې ته راځي او هغه به د هغې جوابات په هم راځي. صحیح. نو ډېره مهرباني انشاءالله او امید دغه لرو چې دا کوم تاریخ ټاکلی شوی په دې باندې به انتخابات کیږي او په دې کې به زمونږ ټول خلک په دې کې به شرکت کوي او چې کوم خلک شرکت برای راست کوي یا پاکستانی کوم زمونږ ایکسپیټریټس دي بار اوسیږي هغوی ته به هم انشاءالله موقع فراهم کیږي چې په دې کې ګډون وکړي او د پاکستان په حق کې چې کوم دا جمهوریت په حق کې، د پاکستان په حق کې د ووټ دا استعمال دی او پاکستان سره مستقبل سره تړلی دی، نو انشاءالله په دې کې به دا ګډون. ډېره مهرباني. پاکستان زندہ باد. د محترم ډاکټر جدري صاحب دی چیئرمین السلام علیکم الیکټریکل یونیورسټي اف انجینرینګ اینڈ ټیکنالوجي. دا جدري صاحب یو خاص خبره ده، موږ خلک ولي جي عام انجینر چې موږ خبره تر کوو انجینر وین ایم سینګ انجینر لکه هغه لوی خلک دی که واړه دی که کشران مشران، مطلب موږ دا ووټ اوایډ کوي خلک، مطلب ووټ کاسټینګ خلک ووټ اچول نه غواړي. اف ایم رایټ خو تاسو ما سره خبره کوي او که زه غلط یم نو ماته نه جمشید خان ته غلط خلک خو په منډه منډه روان جی. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول خو شکریہ د ایویټي خبره د برینز ډایرکټر ظفر صاحب او دا بالکل جی زه اګری کوم چې خلک اوایډ کوي ووټ. ټرن آوټ زمونږ تر اوسه پورې چې کوم هسټري ده نو هغه ډېر کم را روان ده او داسې مطلب دا دی چې
دا شعور او دا چې کوم د پوهه پیدا کول پکار دي زموږ عوامو کې چې ووټ ډېر امپورټنټ دی. ووټ چې کوم دی موږ له روان قانون ساز را کوي، هغه زموږ بیا پالیسي جوړوي، زموږ ملک ترقي باندې د هغې ډېر اهم رول دی جی. او دا نن ټاپک چې کوم دی دا ستاسو ټاک شو دا ډېر زیات جی امپورټنټ دی. زمونږ روشن مستقبل د پاکستان په ډیموکراسي باندې ډیپینډنټ دی او ډیموکراسي زمونږ په یوت باندې ډیپینډنټ دی. صحیح دی بالکل. نو په دې سلسله کې به ان شاء الله زما دغه چې نوجوان مونږه پاپولیشن سینسس چې کم شوی دی 60% پورې هغه 35 ایئرز نه کم دی او نوجوان خپل رول ادا کوي لګیا دی. ان شاء الله نن سبا نوجوان ډېر کمپیټنټ دی، ډېر اویر دی او هغوی دا ذمہداري جوړیږي چې هغه خپل کور کې، خپل محله کې، خپل چا سره چې د هغوی انټریکشن دی هغوی له دا اویرنس ورکړي چې ووټ ډېر ضروري دی. ووټ چې ته نه اچې نو مطلب دا دی چې یو داسې کینډیډیټ، یو داسې امیدوار چې هغه ته نه غواړي هغه به راشي. نو چې ته ووټ واچې نو کم از کم هغه چې کوم امیدوار دی هغې کې چې کوم بیسټ آپشن دی هغه مخې ته به راشي. او زمونږ ملک ته چې کوم ضرورت دی او څومره چې ترقي کړې ده په دنیا کې ملکونو، هغه یو سټیبل ډیموکراسي سره دا زمونږ د پولیټیکلی استحکام دپاره، د اکنامک گروث دپاره، امن و امان دپاره، خارجه پالیسي دپاره دا ډېر ضروري دی جی. نو ډیموکراسي باندې خو چې څومره هم خبرې وشي هغه به مونږ وایو چې کمې دي او نور کته مطلب دا چې د ووټ اهمیت شته. ووټ ډېر اهم دی جی. ووټ زمونږ هر چا دپاره اهم دی، هر چا دپاره جی. زمونږ سپیشلی چې کوم تاسو ذکر وکړو جنډر خواتین او زمونږ چې کوم ایجډ سینیر مشران دي جی هغه به فیسیلیټیټ کول غواړي. هغه به جی مونږه مطلب دا دی په دې کمپین کې پوره شاملو او دا زمونږ نوجوان کوي، دا به کولی شي، دا به کولی شي نوجوان جی. چلیے جی انتونی ولیم صاحب آپ ذرا بتائیے گا، ماشاء اللہ آپ کا تو ایک خاص وہ ہے ہمارے جھنڈے میں جو سفیدی ہے وہ آپ کے دم قدم سے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ہاں جتنے بھی مائنارٹیز ہیں، ناٹ اونلی کرسچینٹی، سارے جتنے بھی مائنارٹیز ہیں ان کو ووٹ دینا چاہیے؟ جی تھینک یو ویری مچ جی. خیبر ٹی وی آپ کا شکریہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ فلرش ہی تب کرتی ہے جب اس میں پلورزم ہو، جب اس میں ورائٹی آف اوپینین ہو. تو بہت ضروری ہے کہ مائنورٹیز جو ہیں پاکستان میں وہ فلی طور پہ الیکشن میں اپنا ووٹ بھی ڈالیں جی اور الیکشن میں جس حد تک بھی پاسبل ہے وہ پارٹیسپیٹ بھی کریں. جی یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ڈیموکریسی کہتا ہے کہ ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ ہے کہ جو ہے آپ نے اپنا اوپینین شو کرنا ہے، جس کا طریقہ ہے ووٹ ڈالنا. تو آپ کے سوال کا جواب ہے جی بالکل ووٹ ڈالنا بھی ہے اور ووٹ کے کو سمجھنا بھی ہے کہ ووٹ کی کیا امپورٹنس ہے. یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے جو شاید کانسٹیٹیوشن میں اس طرح لکھا تو نہیں ہے لیکن لائف اور لبرٹی کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے. تو اگر آپ نے ایک اچھی لائف گزارنی ہے، ایک اچھی کوالٹی لائف، تو ووٹ ڈالنا ضروری ہے. تو مائنورٹیز کے لیے تو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ زیادہ پارٹیسپیٹ کریں اور فلی جو ہے نا ووٹ کا حق استعمال کریں ہر لیول. ماشاء اللہ یو آر ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ میں آپ ماشاء اللہ پریکٹس کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ چیزیں شامل ہیں ان اس میں کہ جو ہمارا جو طبقہ ہے، جو ہمارے ایڈوکیٹس ہیں، ہاں وہ بھی لوگوں کو تھوڑا سا اس کی اہمیت کے حوالے سے بتا دیں؟ جی بالکل، میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ ہوں تو اسٹوڈنٹ آف لاء، لیکن جب لاء اسکول میں تھا، جب پڑھ رہا تھا تو یہ دیکھا کہ لائرس بہت زیادہ الیکشنز کرواتے ہیں اور ہر ٹائم. اور اب جب ایڈوکیٹ ہوں تو ہر وقت کال آتی ہے ووٹ کے لیے. اور یہی چیز اگر لائرس اپنے ارد گرد جو باقی پروفیشن کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر شیئر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت کنٹریبیوشن ہوگی. یعنی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ لائرز برائے اس کو سیریس لیتے ہیں اور جو ہے کہ کہتے ہیں وہ ہر لیول پہ الیکشن ہوتے ہیں، ہر ایسوسیشن کے ہوتے ہیں، ہر وقت الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں. اور اگر یہی چیز ہم باقی پروفیشنز میں بھی ان کو بھی اویئر کریں
تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں کنٹریبیوشن ہوگی لائرس کی کہ وہ جو امپورٹنس اور انتھوزیازم اپنے اس میں شو کرتے وہ نیشنل اور پروونشل اور لوکل لیول الیکشنز میں بھی لوگوں کو کہیں جی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور میں کہتا ہوں لائرس بہت زیادہ الیکشن کرتے ہیں, ووٹ ڈالتے ہیں اور بڑا امپورٹنٹ ہے ان کی لائف میں یہ چیز, تو ان کو اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کرنے چاہیے زیادہ سے زیادہ. تھینک یو ویری مچ. شاباش. پاکستان زندہ باد. آئے جی اب جائے استاد خالیست, ٹھیک ہے نا, فارسی ہوا ہوتا سو رہے تھے ہے نا, اب پوچھ لے اس کا مطلب کیا ہے. سو a very warm welcome to ji the Honorable former Director General Health Services Government of KP, Mohtaram Dr. Janbaz Afridi. Very welcome sir. Dera mehrbani sir. Pakistan زندہ باد. ډاکټر فیض علي صاحب سر تاسو خبرې ترې واورېدې جي. اوس یو بله خبره جي زه تاسو سره کوم بحیثیت فادر پلار ماشومان خو جي کور کی که نه دا راته وایي چې د پلار څومره یا د پلارانو ټولو یوازې تاسو نه د پلارانو پیرنټس ذمواري جي څه جوړېږي خپل اولاد دپاره چې کله موږ د الیکشن د کمپینز راشي او سیسټم راشي الیکشن ډے راشي د پلار ذمواري جي څه جوړېږي. لاول خو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې Welcome, تاسو sir. برینز انسټیټیوټ دلته راغلی او موږ سره د خپلو ستاسو چې کم خواهشات دي کم تاسو وینا کول غواړئ د هغه تاسو موږ سره اظهار وکړو. زما په دې څونه چې دا ملګري دلته ناست دي نو زما دا خیال دی چې زه په ټولو کې مشر یم. جی زما نه پکې څوک مشر ماته نه ښکاري د عمر کېدای شي په زه یم لحاظ ګورې جي پته د عمر ولګي. په لحاظ سره Right, زه sir. دا یو خبره کوم چې د بحیثیت فادر د پلار په حیثیت سره زما ذمہداري چې کوم جوړیږي د خپلو ماشومانو تربیت د هغې د دې ملک په ترقۍ کې د حصې اچولو څنګه نو زه تاسو ته یو خبره کول غواړم چې ما خپل ژوند کې ډېر الیکشنې کتلي دي د سکول نه والې تر کالجه پورې د کالج نه والې یونیورسټۍ پورې د یونیورسټۍ نه والې ایون بین الاقوامي په ترکیې کې چې کوم الیکشن کېدلې ما هغه ټولې کتلې دي او په دې ټولو الیکشنو کې ما یو پهلو ډېره زیاته زه اهم ګڼم چې تاسو په څونه آنیسټي سره څونه په جوش ولولې سره تاسو راځئ او خپل ځان له یو نماینده منتخب کوئ. د سکول ذکر در سره کوم جمشید علي خان صاحب په کالجیټ سکول کې د بزمیده دپاره به چې کوم دی نو هغې ممبران دپاره به الیکشن په یو بل طریقه کېده تقریر مقابله به وشوه هغه ججانو چې کوم دي استادانو کې هغې به هم نمبر ورکړي خو هلکانو به خپل رای هم اظهار کو. دا یو جمهوري هلته یو حق د سکول په لیولو. بیا چې کله اسلامي کالج ته رالو نو زموږ به یو یونین او موږ به خپل یو یونین منتخب کو او موږ دې دپاره به کوو چې یاره دا یونین به زموږ دلته چې کوم د یو اسلامي کالج مسلې دا به حل کړي چې یونیورسټۍ ته رالو بیا په یونیورسټۍ کې موږ په اوټ اچو او باقاعدګۍ سره موږ خپل ملګري کنوینس کول چې چېرته ووټ دپاره څوک غیر حاضر نه شي. یو ما ته خپل د کامرس کالج واقع یاده ده چې زموږ یو کینډیډ د خپل ووټر پسې چترال ته تللی و او د چترال نه خپل ووټر راوستی و نو دا لکه یو ډېره غټه دا سټوډنټ لیول دا سټوډنټ لیول چترال تر پسې لاړو چترال ته لاړو چترال نه ووټ ته راوست او هغه ووټ واچو نو د دې نه لویه قرباني زه یم چې بل په نه شوه کېدی په هغه ټایم کې. بالکل صحیح ده. بیا موږ د بلدیاتو الیکشن کتلی دی او د بلدیاتو الیکشنو کې چې کوم دی نو موږ به دلته سره د خپل ملګرو سره د خپل مشرانو موږ بدلو موږ باقاعدګۍ سره ووټ اچو او ما خپل والد صاحب ایون د بیمارۍ په حالت کې بوته ووټ یې واچو او بیا مې کور ته راوسته ځکه چې هغه ماته چې بچې دا ووټ ګوره ډېر ضروري څیز دی نو هغه ما بوتلی و. د هغې نه علاوه زما بیا تجربه وشوله په قومي الیکشنو کې صوبایي الیکشنو کې مو کتل ډېر خو اوس افسوس دا دی چې زموږ د مشران د خپل کشران راویښوي نه په خپله مودې دا کشران هم اکثر اوده پاتې شو وي ووټ ته پاتې شو نو موږ مشران له پکار دی چې موږ د هغې تربیت وکړو او دې ته ووایو چې تاسو خپل مستقبل جوړوئ. د ترکي د الیکشن درته زه در کوم چې هلته ما 3 الیکشن کتلی دي انټرا پارټي الیکشن د بلدیاتو الیکشن او قومي الیکشن او په هغې کې مې د داسن دا چې کوم ناست دي نوجوان طبقې دی به یو ناره لګوله ګنجم ګلیچک استیورم زه ځوان یم او مستقبل غواړم نو دا الیکشن چې کوم دی دا زموږ د ځوانانو یا زموږ د دې عمر د کسانو هم دی خو موږ له پکار دی چې موږ دا خپل
نوجوانان دا راویښ کو. دا یو ځل سر بیا لږ ټرکش کې وایي دا ټرکش کې دا وایي چې گنج وایي ځوان ته گنجم زه ځوان یم ګیلجک استیورم مستقبل غواړم. دا د یو ډېر لوی سلوګن د الیکشن دپاره او ټول پکې حساب ګوره دې سلوګن باندې کلیپ جوړېږي ورته بیا دلته پښتو کې به اکثر مونږ دا اورو چې وایي که د ځوانانو پورې نه شوه خوږه وطن جینکۍ به دې ګټي نه. نو دا زه د خپلو ماشومانو خویندو ته لوریانو ته د رویرو ته خورزو ته ټول ته دا خبره کوم چې ګورې تاسو به راویښېږئ او دا ځوانان به ځان سره کوئ او دا وطن به تاسو ګټئ او څنګه یې به ګټئ چې زدن دپاره یو ښه مستقبل جوړ کړئ. د خپلو مشرانو چې کوم زمونږ ایون په حکومت هغې ته هم دا مونږ دا ګیلې کوو چې یاره زمونږ حکومت کار نه کوي. نو خو مونږ چې ووټ له نه راځو نو حکومت به څه کار کوي؟ مونږ چې ووټ له راشو او ښه قیادت منتخب کړو نو انشاءالله کار به کوي. نو زما دا د ټولو د سوال دی چې په خپل کورونو کې په خپله محله کې په خپل خاندان کې چې څومره ځوانان دي هغې سیاسي طور باندې هغې له شعور ورکړي او که دا الیکشن 45 ځله داسې مسلسل وشوي نو انشاءالله د ملک به یو ښه مستقبل وي. پاکستان زنده باد. ډاکټر شهیدین صاحب تاسو لږ ولې بیا به لږ راشو خیر دی. تاسو جی ماشاءالله زما لږ مشرانو دا خبرې دی واوري چې بیا لږ خبره پوره شي. دی سره خو ما به حیثیت والد خبرې وکړې او ډېرې اهمه خبره بیا ټرکي کوم مثال یې ورکړه د ځوانانو نو بس هغه خبره وایي دیټ از دی لاین دی. تاسو راته سر لږ ورته کې دا وایي زمونږ څومره چې انسټیټیوشنز دي چاپېره پوره کې پی کې ستاسو کرک سره تعلق دی او ټول عمر هم دلته تېر کړ څه غواړئ چې فار فلانګ ایریاز کې پکار دي چې د ادارو کې داسې برین سټارمنګ وشي لکه څنګه موږ نن برین انسټیټیوټ کې کړی دی فار دی سټریټیجک کمیونیکیشنز د دې اویرنس دپاره د دې سیز دپاره چې دا شی وشي چاپېره لرې مطلب لرې پرتې کلیوال آلموسټ رورلز چې کوم علاقې دي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جمشید علي خان صاحب ډېر شکریہ چې تاسو موږ ته دا اپرچونټي راکړه او د ایویټي خیبر په ذریعہ سره کم از کم دا برین سټارمنګ ډېر زیات ضروری دی. صحیح دی او دا میسیج کمیونیکیټ رسول ډېر ضروری دی چې د ووټ اهمیت پته ولګي ځکه چې ووټ هغه میکانیزم دی چې په دې ذریعې سره موږ د ملک گورننس انتخاب کوو او هغه گورننس که ښه گورننس راشي نو د ملک مستقبل پې روښانه شي. بل ووټ چې دی هغې اهمیت په دې هم ضروري دی چې رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دا یو امانت دی. او رسول پاک فرمایي چې ان تؤدوا الامانات الی اهلها تاسو امانت اهل خلکو ته ورسوئ. نو که چیرې دا میسیج خلکو ته پته ولګي ورسي چې یاره دا ووټ څومره قیمت لري دا د کاغذ ټوکړه نه ده او دا یو امانت دی او دا امانت مونږ اهل خلکو ته رسونکي دی نو که اهل خلکو ته ورسي چې هغه کمه هم پارټۍ خبره مونږ نه کوو د اهل خلکو خبره کوو نو که دا امانت اهل خلکو ته ورسي نو دې سره به یو اهل گورننس راشي چې هغه به د دې خلکو ویل بینګ دپاره د دې ملک ترقۍ دپاره کار وکړی شي د ټولو خلکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ووایي چې مستقبل په کار دی جوانانو دپاره مستقبل به انشور شي. نو دا تاسو چې کوم کار کوئ دا ډېر ضروری کار دی او دا برین سټارمنګ چې کوم دی په هر لیول باندې او په فار فلانګ ایریا کې ضروری پکار دی. نو موږ به هم دا ریکویسټ کوو چې تاسو زموږ طرف ته هم راشئ چې هلته هم موږ د خلکو ته میسج ورسوو چې د کم اکټیویټي د کم ایونټ چې را روان دی په فروری کې چې دا دې کې موږ بھرپور طریقې سره حصه والو او اهل خلک منتخب کو چې د ملک چې کم په اپس اینډ ډاون شکار دی که دې نه وتلو مکمل وشي چې دا ډیولپ شي. صحیح ده. مقصد ستاسو دا دی چې خوشحال خان خټک یونیورسټي دی ټریپل کې یونیورسټي ته بالکل جی بس ټیک شو راځو جی راځو دا ظفر الله خان وزن سره راولو او چې دا ضروري دی غوړې خجې دی راولو لکه چې برین سټارم نه کنه چې بیا موږ هم لږ چلیږو نه لږ ورکې جی ډي جي صاحب لږ ورکې ډي جي صاحب تعلق چې کوم دی ماشاءالله افریدي بیلټ سره دی او د هغه ځای نه زمونږ د اسلامیه کالج د زمانو راسې ماشاءالله بس د قاضي اعظم صاحب چې کوم اصول دي جی کار 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 بس دې ته کار ویلی دي نو دا راته وایي سر دا نن موږ خبره تره کوو او 8 فروری باندې د خیره تاسو ته د مبارک شي جی انتخابات دي 2024 کې څه دي چې لکه تاسو د خپل بیلټ ته ګورئ صاحب خود خپل علاقې خبره تر وکړه تاسو خپل افریدي بیلټ ته دا ګورئ لنډي کوتل جمرود باړه داسې اینډ سو انا جنوبي لاټ پورې څنګه دی جی خلک کې لکه یو غشته دي چې ان شاء الله تعالی
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو جمشید خان تاسو ته او بیا برین انسټیټیوټ سره ظفر صاحب ته شکریا م ادا کوم، مبارکیم در کومه چې په ډېره اهمه موضوع باندې نن چې دا کم ډسکشن روان دی نو دا ډېر امپارټنټ دی. امپارټنټ داسې دی، تاسو د بیلټ په حواله سره خبره وکړه، زه به د ملک خبره وکړم چې یاره که چا نه تپوس وکړي چې ملک مسلې څه دي، د اویرنس څوک به تعلیم دی، څوک به صحت دی، څوک به دای. خو زما په خیال چې د دې ملک څه کمې څلورې غټې مسلې دي، هغه دا ده چې یاره زموږ کوم پبلک د هغه امپاور نه دی. صحیح دی. دویمه خبره دا ده چې د ملک ګورننس نشته، او ګورننس خو ماست نه تاسو ښه پوهېږئ، د سټوډنټانو یونیورسټۍ سټوډنټان ټیچران یې، خو زه چې کوم ډیفینیشن کوم چې یاره د قانون هغه احترام چې هغه که څوک وي او که نه وي خو هر چا په زړه کې دي. که هغه اوس د شپې 1 بجه ده خو که سره باتی به لیدلی ده، نو احترام دا دی چې ته ودرېږه په هغې باندې. او که نه فرض که احترام څوک نه کوي، نو بیا سټیټ کې دومره طاقت پکار دی چې د هغه کس نه تپوس وکړي چې یاره دا قانون تاسو ولې مات کړ. درېیمه ډېره امپارټنټ خبره دا ده چې د ډیموکراسي په حوالې سره چې زمونږ دا کومه ډیموکراسي ده، لږه به دا ډسکس کوو. خو دې کې د ټولو نه دوه خرابې خبرې دي چې زمونږ دا ډیموکراسي ټرایپولر ده. دویمه خبره دا ده چې ټوله زمونږ ډیموکراسي کانسټیټوینسي اورینټډ ده، چې یاره زه کله په کرسۍ کښېنم ما سره د خپلې حلقې فکر شي او د نیکسټ ټایم غم شي چې یاره اول د خپله حلقه محفوظه کړم بیا به ګورو. او د هغې وجې دا ده چې بیا کوم ډیسیژن مونږ کوو نو هغه مطلب دا د ویسټرن انټرسټ ایویډنس بیسډ نه وي، په نیشنل انټرسټ کې نه وي. او څلورمه ډېره امپارټنټ خبره چې ده که نه، هغه زموږ د ملک مسله ده فیر الیکشن، چې زمونږ همیشه چې کله نه مونږ مطلب دا دی راغلی یو نو په هر الیکشن باندې اعتراض شوی دی او په هغې کې خلک ته مطمئن نه دي. دویمه خبره دا ده چې یاره په نن سبا دور کې مونږ لګیا یو چې یاره د ووټ اهمیت شته او که نشته، حالانکه دې کې دویمه رایې نشته. خو د هغې وجه دا ده چې یو خو ګوره په ملک کې دغې د یونیورسټو رول، د نوجوانانو رول او خصوصا د یونیورسټو رول چې دی دا ډېر امپارټنټ دی. لکه څنګه فرزند صاحب وشمارل، موږ په خپله مطلب د سټوډنټ یونین لیدلی دي او تقریبا 77 نه والې 85-86 پورې موږ سټوډنټ لایف و چې 15 کاله په ایم بی بي ایس کې و، 2 کاله په اسلامي کالج کې تیر کړه، او په هغه وخت کې د سټوډنټس یونین و. نو داسې تقریبا نور څه خو به ته نه وایم، خو د دې ښار هره کوڅه موږ ته ماته معلومه ده، ځکه چې موږ به الیکشن په ورځو کې یو کس ته کور ته ورتلو، په کور کې به مو سره ناستې کولو. نو د هغې وجه دا وه چې د هغه ووټ اهمیت دونه و چې یاره زمونږ په کالج کې دوه داسې په میډیکل کالج کې 2 ډېر لوی پروفیسران دي چې هغه په یو ووټ بېللی وه، او بیا د هغې نه پس دویمه واقع هم شوې وه چې په یو ووټ باندې مطلب دا دی د الیکشن ډیسیژن شوی و چې یاره یو کس په یو ووټ باندې پاتې شو. نو د دې نه د هغه د ووټ اهمیت باندې ډسکشن اړو په کار نه دی چې دا اهمیت نه دی، صرف کتل دا دی چې یو خو دا ده چې د یونیورسټو رول د مزید سټرنتن شي، او د هغې واحد حل دا دی چې په دې کې د واپس د سټوډنټس یونین بحال شي، ځکه چې مطلب دا دی ضروري نه ده چې چاته هر چاته یو پراپر اپورچونټي ملو شي هغه ته د کیریر جوړولو لپاره. او د ټولو نه امپارټنټ دا ده چې یاره لیډرشپ د یونیورسټو نه کریټ شي، پیدا شي، ځکه چې هغه ډېر امپارټنټ خبره وي. درېیمه خبره د آخري خبره دا ده چې یاره زموږ ملک څنګه مات وی چې یاره زموږ ټرایپولر ډیموکراسي ده، خلکو ووټ واچئ که نه. اور میں تو پخپلا یہ فیڈرل منسٹر ہوئے ہم تو ادھر نعرہ لگاتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، وہ اسلام آباد کی وہ بیا خبر بدلی وہ بیا کہ طاقت کا سرچشمہ کچھ اور ہے. نو خبر دا ده چې بای پورل ډیموکراسي دای چې یاره خلک ووټ واچئ چې څوک په میجارټي کې راشي نو هغه په حکومت کې لاړ شي، چې څوک په میجارټي کې نه هغه په اپوزیشن کې کینی. نو دا بای پولر ده چې کله، او بل دا ده چې کله دا وي نو هغه ایکسپټ کړي، نو بیا اپوزیشن هم کله مبرا نه دی چې یاره هغه د الزام لګوي چې یاره زه خو په حکومت کې نه یم، په اسمبلی کې ناست خلک چې دي ټول کسټوډین دي، ټول د حکومت حصه دي، صرف فرق یي. خو زموږ بلکې مطلب یو دریم طاقت هم شته، او دریم طاقت دا دی چې پاکستان نه مخکې جوړېدو نه به دلته وایسرای ناست و، نو اصل د طاقت منبع به هغه وه.
نو اوس هم چې دا په دې ملک کې بدقسمتي دا ده چې د طاقت منبع بل څوک ده، او چې کله تر څو پورې خلکو ته دا په صحیح معنو کې دا حق نه ملاو، کله صحیح خلکو د خپل حق نه پیژندلی، او په ټرو سینس کې ځکه چې تاسو وګورئ خاص کر د مشران حکومت خو د یوه پارټۍ راشي، خو بیا مطلب دا دی چې هغه اپوزیشن کوم رول وي دومره نیگیټیو وي. اوس دور ګوره نوی دغه راځي چې وایي کنسوسیشنل ډیموکراسي، او کنسوسیشنل ډیموکراسي دې ته وایي یا د کنسنسس، یا مطلب دا دی دا چې کوم ریکنسیلیشن روان دی چې بھئی حکومت ټولې پارټۍ دی په بعضې خبرو باندې ریکنسیلیشن وکړي، او هغه دا دی د ملک ترقي او د پبلک امپاورمنټ، چې دا به مونږ کوو چې څوک هم په حکومت کې هغه به سپورټ کوو، نو بیا به زمونږ دا ډیموکراسي کامیاب وي، د ووټ اهمیت به نور هم زیات شي، بیا به خلکو ته پکې فایده ښکاري. صرف آخري خبره دا ده چې تاسو وګورئ په حیات آباد کې، په یونیورسټي ټاون کې، په کینټ کې او په ډیفنس کې تاسو د ووټ ریټ وګورئ، مطلب 4-5% د باقي د کلو دغه مقابله کې. نو د هغې ریزنز دا دی چې هلته کم کلاس دي هغوی دې ته پروا نه وي چې ووټ واچوم او که نه، چې څوک به په حکومت کې راځي او که نه. نو دا څیزونه خلک به راپاسي او خپل حق چې مونږ په صحیح طریقه وپېژنو، نو انشاءالله دا سیسټم به ټیک شي. مهرباني، ډېره مهرباني سر، ډېره مهرباني، ویری ویل سر. پاکستان زندہ باد. زمونږ سټریټیجک کمیونیکیشن دی اینڈ دیٹ از انتخابات 2024 یو نظر هغه باندې خبره تر کوو. نن چونکې موږ سره کوالټي برانډز دلته کې ناست دي او د ټول کې پی نمایندګي کوي، هغه باندې خبره تر کوو. اوس راځو جی سید عاصم شاه صاحب، ماشاءالله یو آر ینګ، رادر یو آر ټو ینګ، ټیک شو که نه، چې موږ د ټول پینل کې وګورو، سو یو آر ینګ. سو how do you see, sir, the youngster, the youth چې کوم رول دی په انتخاباتو کې؟ when I'm saying انتخابات that is just casting of vote, impact of vote, importance of vote، او د دې هغې سره بیا تړلې نورې خبرې اترې. so how do you see that, sir؟ ډېره مننه جی، شکریه. زما ګرانو قدرمندو څومره چې دلته مشران دي هغې ډېر اهم خبرې وکړې. زه به د دې ډسکشن یو اهم موضوع اجاګر کول غواړم، څنګه چې تاسو آغاز کې وې چې د نوجوان نسل په طور باندې یو نماینده په طور باندې او دې کې زیاتر نوجوانان ناست دي. پاکستان د دنیا هغه ممالکو کې دی چې د دې لارجسٹ پروپورشن آف د پاپولیشن د باندې زیات تناسب چې دی نه په نوجوانانو مشتمل دی. د نوجوانانو یو ډېر اهم رول دی په الیکشن کې، په پولیټیکل وزډم کې، او د ووټ په ذریعه باندې د خپل د ملکي او د معاشري حالت خکولو کې. زه به په دې باندې زیات فوکس کوم چې کوم نوجوان نسل دی د ووټ اویرنس نه علاوه هغې ته ډېر زیات دا هم پکار دی چې کله هم هغې ووټ اچي نو چې ډېر سوچ سمجھ کې ووټ واچي. موږ څومره چې د خپل د ژوند فیصلې کوو په هغې کې موږ ډېر زیات ټایم اخلو، سوچ بچار نه پس چې دی نو موږ یو فائنل ډیسیژن باندې رسو. نو زه به وایم چې لکه زموږ نوجوانان طبقه چې کوم ده، نو نه صرف دا ده چې د ووټ په ذریعه باندې یو ډېر اهم کردار ادا کولی شي په هغې کې، که زموږ چې څومره ینګسټرز دي، که میل دي که فیمیل دي، هغې ټول په یو ښه تناسب سره خپل پارټیسپیشن کول پکار دي. او کله هم چې د ووټ په طاقت باندې یو نماینده جماعت راځي نو هغه ته هغه مینډیټ ورکول نه مخکې هر یو نوجوان له پکار دا دی چې د منیفیسټو څه ده، د منشور څه دی، او دغه منشور چې دی نو زموږ کوم نوجوان چې نن څومره ښه انداز سره دا انډرسټینډ کولی شي، په دې باندې پوهېدی شي، او بیا د خپل د دې معاشرې دپاره، د خپل ځان دپاره او د راروان نسل دپاره چې کوم فیصله کولی شي نو هغه د الیکشن په صورت کې هغې سره یو بهترین موقع وي. څنګه چې د پاکستان لارجسٹ پاپولیشن چې کوم دی هغه نوجوان نسل سره دی، او د دې ملک دا چې باغ دوڑ چې کوم دی دا هم ټول د دې نوجوان نسل په لاسو کې دی. او دې وخت کې په څومره چې اویلیبل آپشنز دي نو په هغه اویلیبل آپشنز کې د ټول نه زما په خیال مؤثر چې کوم طریقه ده، مؤثر انداز سره چې دی خپل دا رول پلی کولی شي هغه دا دی چې یو ډېر سوچ سمجھ سره او یو ډېر کلیرټي سره خپل ووټ دی واچي، خپل نمایندگان دی سلیکټ کی، خو هغه به هغې کېږي چې دی دا یو اهم قومي فریضه وګڼي
دا سب د دې دپاره نه کي چې د خپل ذات پات نه د برادرۍ نه د محلې نه د هغې نه بالاتر شي او د دې ملک د وسیعتر مفاد کې چې نو خپل ووټ استعمال وکړي. زه خو څنګه چې زما مشران دلته کې ناست دي هغوی ټولو ډېر اهم خبرې وکړې، نو زه به دې سره یو بل رول هم پلی کوم. نن سبا چې کوم نوی کول دی هغه چې کوم پولیټیکل ویزډم دی نو هغه الحمدلله ډېر زیات ښه دی. صحیح. هغه ډېر زیات ښه دی، د هغه پولیټیکل میچورټي چې کوم ده هغه ډېر زیات ښه دی، او د هغې نه علاوه د هغه بلیف چې دی نو په خپل ځان دی. هغه دا مخامخ چې څومره چې زمونږ نوی کول ناست دی، نماینده د دې معاشرې نماینده جماعت چې ناست دی، دی بهتر انداز سره ترجمانی کولی شي چې ولې دی چې دی نو دا پولیټیکل وزډم، دا اویرنس، دا د دې چې کوم انفارمیشن دی دې کې یو وجه دا هم کیدی شي چې چونکې زمونږ دا مشران چې کوم ګراس روټ نه را شوي دي، تاسو څنګه خبره وکړه، نو زما په خیال یو پوره سینیریو دي ته اویلیبل ده، یو پوره سین دي ته اویلیبل ده چې د هغې نه دي ډېر غټ لرننګ کړی دی، او زما په خیال هغه لرننګ بیهاف باندې دی د خپل مستقبل د یو ښه نماینده جماعت چې دی نو دی هغې انتخاب کولی شي، او هغې کې دوباره زه به دا ووایم چې په سوچ سمجھ سره او د باقاعده یو اهم بلکې دینی فریضه دا وکړي او د خپل ووټ استعمال وکړي. ډېره مهرباني، ډېره مهرباني. سید عاصم شاه، تاسو خبرې ترې کولې او مین فوکس د عاصم بھائی چې کوم و هغه دیٹ واز ان یوت اینڈ هغه یوت چې کوم زلمی کول چې کوم دی هغه څنګه رول پلی کولی شي. سو زما مخامخ هم جي ډېر یوت ناست دی ودرېږه چې دې یوت سره لږ یو 2-3 خبرې وکړو چې اخر دی څه وایي. جی بالکل دا به ډېر زیات ضروري دی. جی مس زه نوم تاسو ته سره نه کوم، ټیک شو جی. دا راته وایي چې ایجوکیشن لیول دی وخت کې څه دی؟ بی ایس نرسنګ سر. ماشاءالله بی ایس نرسنګ. او سپورټر څوک دی کور کې چې بی بی دي زیات سبق وایي؟ مدر. مور دې سپورټ کوي. صحیح ده. دا خبرې تاسو اورئ ټولو؟ جی جی سر. زه بینګ فیمیل تاسو نه تاسو کوم ما دا وایي جینکولا، ینګ جینکولا او بیان 18 او څوک چې انټایټل دی فار کاسټینګ اف ووټ، ټیک شو. په کار دی چې فیمیل یا فیملیز دا لړ شي او ووټ ورکړي. جی سر بالکل، جی سر بالکل پکار دي. دا زمونږ د راتلونکي نسل د مستقبل مطلب د پاره پکار دي. فیملی ته هم پکار دي او موږ ته هم پکار دي سر. ښه جی. جی سټډیز کې داسې ستاسو مخامخ سره دي چې د دې باره کې څه اویرنس یا داسې څه کتابونه ګورئ ستاسو مخامخ راځي، ځکه جینکو ته ډېرې کمې موقع میلاویږي. سر دا نن سبا چې زموږ ملک په د کومو حالاتو نه تیر شو، نو دا کوم نسل چې دی دا زموږ موجوده نوجوان په دې کې ډېر اویرنس دی سر. صحیح ده. جی سر. ته د خپلې زنانه یا میندې یا خویندې یا داسې چې لرې پرتو علاقو کې دلته کې دا ستا ایز ایجوکیټډ فیمیل اور لیډي دا ته څنګه لیدل غواړي؟ مطلب تعلیم یافته لیدل غواړي ترقۍ سره، امن سره؟ جی سر څنګه چې په نور کنټري کې دي سر دغه شان دي، نو د خپل ملک فیمیل هم کتل غواړم چې مطلب د مرد سره شانه به شانه ولاړ او د ملک په ترقۍ کې حصه واخلي. حصه واخلي. ښه. تاسو خو خپل جینکو هم خپل ګروپ یې خپلې لوبې تړئ، څه ملګري څنګه لکه هغه خوښوي چې موږ سبق ووایو؟ جی سر ډېر. جی سر. تا نه خو به خلک تپوس کوي که نه، ځکه چې ته خو الموس ښه لیول ته راغلي. جی سر. نو انټرسټ اخلي سبق کې؟ جی سر بالکل اخلي. ځکه موږ ته دا ښکاري چې موږ جینکۍ وروستو دي لږ تعلیم کې، وروستو دي ماشومانې، حالانکې د هغې انټلیکټ لیول ډېر برابر دی. نه جی سر موجوده دور کې خو مطلب چې زمونږ کوم زما ایج کې فیمیل دي نو هغې سره د بچو هم خپل ایجوکیشن کنټینیو ساتي او خپل مطلب چې د هغې کوم ماشومان دي نو هغې ورسره هم هغې له هم ایجوکیشن ورکوي سر. ماشاءالله. ګور دې باندې کلیپ پکار دی چې پنګې غېږ کې به هم سبق هغې وایي. ها تھینک یو ویری مچ. میډم خبره کوي ودرېږئ جي لږه. خیر دی. تاسو څه ګورئ جي دا څومره الیکشن چې کومې شوي دي؟ ټیک شو که نه چې ته ګورئ الیکشن جي داسې انټرسټ الیکشن ورځ باندې؟ سر مونږ باقاعدګۍ سره انسټیټیوټ نه بیا چوټیا خلو زه جاب کوم نو بیا خپل فیملی والا خو زما خیال دی زه کلي اوسېدونکي یم، د کلي نه زیات د ښار نه زیات د دې ښاریو علاقو نه زیات کلي والا زیات مطلب شعور ورکې شته ووټ دپاره، هغوی ځي خپل ووټ پول کوي.
سی ستاسو ذهن کې چې لکه الیکشن راځي که نه سین جنرال ایز ا فیمیل خبره وکړه ستا ذهن کې څه راځي دا الیکشن یاره دا کېږي دا موږ ولې کوو یا موږ دې ولې ووټ ورکو فار د برایټ فیوچر سو سر هغه خو مونږ چې کوم امید وي هغه لاړ شو مونږ خو خپل ووټ فل کو خو هغه زمونږ امید چې وي هغه مطلب پوره نشي مطلب هغه وشز هغه هم په ځای پاتې شي نو زما خیال دی کلو خلکو کې شعور ډېر دی خو هغوی دا نه ډیسایډ شو دی دغه نه که نه چې هغوی مطلب هغه مخکې تګ نه وروستو تګ ته زیات دغه کوي هغوی ووټ ته لکه مطلب یو ججک سره دغه کوي که نه چې کم کس له مونږ ورکو کم له ورنکو دا که تاسو ګوري لږ موږ خاص هم دا نه وایي چې تاسو باندې اعتراض دی د سړو هم ټرن آوټ ډېر زیات کم وي ایز فار ایز ووټ کاسټنګ از کنسرن که نه د سړو ډېر زیات ټرن آوټ کم وي خو د زنانو د هغې نه هم سیوا ټرن آوټ کم وي او بیا په کلو لرې پرتو علاقو کې خو خیر خیریتي نو دا خبره ده داسې چې د زنانو نو سر آی تھنک په کلي کې زیات د ښځو زیات رجحان زیات دي هغوی زیات دي زما خیال دی دلته ما ټاون ایریاز سټي ایریاز ما ټول کتلی دي دې کې هغه رنګه رش نی چې څنګه په کلو کې تقریبا 8-9 پورې د دوی هغه روټین ما هغه رنګې بحالي هغوی خپل ووټ پول کوي دا ولې دا وجه څه ده تاسو لکه دا ریلی ما لپاره وټ آیل سي یو اسټانیشنګ یو هغه ده که نه یو حیران کن خبره ده چې هلته کې ډېري په رورل ایریاز کې او اربن کې چې کوم دی نو دا ریشو چې کوم دا کمه ده ایکچولی هغوی داسې که نه چې هغوی برایټ فیوچر دپاره خپلو بچو مستقبل دپاره څه نه څه ښه دغه کول غواړي او ښاریو کې چې وي نو هغوی دې ته دا نه اهمیت ځکه نه ورکوي چې هغوی الریډي ښه فیوچر یې ورته لایټ هم وي ورته نور سهولیات هم زیات دي او خلک ساده خلک یې بس په یو خبره پوه شي ورشي هغوی ووټ پول کړي په دې سادهګۍ باندې یو کلیپ وګورو ګوره اصل خبره راووته او بیا هغه ټول د کلو سړو ته 21 توپو کې سلامي چې هغوی سهار وختي چې کوم دی خپلې بیبیانې چې کوم دي نو هغوی راولي صحیح ده که نه ٹھیک شو داسې ده ستاسې ته خپل زړه کېږي زه چې ته کې الیکشن کې ودرېږم چې ته زړه دې شوی دی هسې جنرل چې ته کې یا آزاد یو پوزیشن کې چې ته ودرېږم نو سر بیکاز ما وکتل که نه چې څوک زیات مطلب مخکې ته غواړي د ملک له صحیح سهولت ورکول غواړي هغه بیا مطلب د هغوی ته هغه دغه نه میلاویږي لکه چې څنګه اوس عمران خان سوري ام سوري ټو سي بټ مونږ هغه دپاره وتي وو او بیا هم هغه دپاره به وځو زمونږ نور چاته هسې اراده نشته صحیح ده ٹھیک شو چې چا دپاره کوئ اللہ ہمیں خوشحال ساتا پوچھ بھی کہاں سے تعلق ہے کوہاٹ سے تعلق ہے اچھا یہ بتائیے کیا ہے اگر ہم کمپیریزن کریں کوہاٹ میں الیکشن پولنگ ڈے کا اور ادھر کا اگر ہم کریں تو اب کیا کہیں گی الیکشن کا دن کوہاٹ میں کیسے گزرتا ہے اچھا گزرتا ہے کافی رش وغیرہ ہوتی ہے سب اپنی آپ نیند پوری کرتے ہیں اس دن سچ بتاؤ نیند پوری کرتی ہے نہیں ہمارے تو گاؤں میں ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں اچھا میں وہی کہہ رہا ہوں نا ہم اکثر پھر گاؤں جاتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے اوکے جی اچھا کیا اہمیت ہے آپ کی مطلب میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں چلے کہ میم کی نظر میں ووٹ کاسٹنگ یا امپیکٹ آف ووٹ وہ ہم سب کے لیے کیوں ضروری ہے وہ تو بہت ضروری ہے نا اگر آپ چاہتے ہیں بہتر مستقبل کے لیے تو اس کے لیے آپ کو پہلے سلیکشن کرنی ہوگی ایک اچھی پارٹی کی یا ایک اچھے انسان کی سلیکشن کرنی ہوگی اور پھر اس کے لیے تو آپ کو ووٹ ڈالنا ہی پڑے گا کیونکہ ایک ووٹ جو ہے وہ کمپٹیشن ہوتا ہے سخت ایک ووٹ سے ایک آپ کا لیڈر جیت بھی سکتا ہے اور ہار بھی سکتا ہے تو اس وجہ سے ووٹ جو ہے بہت بڑی بات آپ نے کی ہے کہ مطلب اس کے لیے وہ دوڑنا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے اس کے لیے جانا پڑتا ہوتا ہے نا اگر ہم گھر میں بیٹھے رہیں اور یہ چاہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ یورپ کی طرح وہ ہو جائے سکسیزفل ہو جائے یا اس کی طرح ڈیولپ ہو جائے تو یہ تو گھر بیٹھے نہیں ہو سکتا اس کے لیے تو آپ کو نکلنا پڑے گا لیکن اپنی مطلب وہ جو کوشش ہوتی ہے دیٹ شوڈ بی کنٹینیوڈ مطلب کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے جی ہاں بالکل چلے گڈ ہوا بیٹھے تھینک یو پاکستان زندہ باد جی گرانو کتونکو انتخابات 2024 فروری یو نظر هغې باندې موږ خبرې اترې کوو د پروګرام لومړنۍ برخه سرته